ټول نوال خو یوسف جان د تو ډیره شکریا ده کوو څه د مو موقف دنیا ته ښایي لکه څنګه تو سوال وکړلو بېګاره سینه دا کیمپ لګېدلی دی دغو متاثرینو دپاره کونډلي شګې دورني دپاره کیمپ لګېدلی دی هغلته د پوجي اپریشن څه کوم شوی دی نو بېګا الحمدلله تقریبا مو الحمدلله څه کوم څه تر توقع هغه ترلاسه کړي دي او سپیشلی د قوم د وطن خلکو د ټولو شکریا ده کوو چې کومه مرسته یې وکړله او کومه مرسته روانه ده نو سپیشلی مسافر هم شکریا ده کوو چې هغوی مرسته روانه کړې ده او بیا د ټولو اهل سنت والجماعت څومره سرمایهداري خلک دي د رمضان مبارکه میاشته ده ټولو باندې چې چا زکات ورکوونکی دی خیرات ورکوونکی دی همدا ځای دی دویمه کیسه یوسف جان لکه څنګه تو ته پاتې دی فوجي اپریشن میلیټري اپریشن کسې زه به دوی خبرې په دغه باندې وکړم د میلیټري اپریشن کوم دی د مسالې حل نه دی تو پاتې وي چې د مو بهترین بیسټ افواج پاکستان په 2007 کې څه کله په سنټر کورم کې په 2013 کې څه کله اپریشن کولو بیا یې دوی ویلو چې مو الحمدلله کامیابي ترلاسه کړه الحمدلله مو دلته ترهګر څه کوم ختم کړلو خو نن مغه 2013 ولا څه کومه پالیسي دی هغه تسلسل نن څه کوم دی پته نه لګېږي د مو پښتانه د مو سنټر کورم د مو اهل سنت والجماعت څه غلطي مو څه کړې ده ګناه رانه څه شوي دی لاس د شهادګرد وي 15 لکه پوج ویلوړ دی دلته څه کوم دی هر چیک پوسټ کې د پوج ویلوړ دی بدقسمتي څه دی د مو د پوج پالیسي څه کومې دي د ناکامترین پالیسۍ دي دوی صرف درو میاشتو پالیسي جوړوي یو آرمي چیف لوړ شي هغه خپلې پالیسي جوړې کړي بل روډ شي بلې پالیسي جوړې کړي مو د سی آی چې د کوم میلیټري اپریشن شوی دی دې کې د کامیابي اوسه پورې نه دی حاصله کړې دې کامیابي عام اولس خبرې 70 کورونه په کونډلي کې سوي دي ورپسې د راسه خبرې ګوکي کې کوم زیان رسېدلی دی شګۍ کې مو د سی آی چې د پالیسي چې کومې پوس پالیسي دفترو کې جوړوي د پښتنو دپاره دا پالیسي سره نفرتونه پښتنو سره زیاتېږي زه د سی آی یم چې دوی کله هم څه کله آرمي چیف ورسره څه کوم د ډي جي ایس پي آر کې هغه یې چې الحمدلله موږ کامیابي حاصله کړه تو د دهشتګردو په خلاف دا کامیابي حاصله کړه چې نن بېګناه خلکو څومره وویشتلو تو کامیابي دې ته ویلی شي چې تو خبرې مال ماویشي چې کوم د څومره مړه شوي دي ته دې ته کامیابي وایي عام ولس ته مړ کېږي د آرمي چیف صاحب ته پته دلته څه کوم ناست کرنیلان دي دوی ته به زه که د تو په وسط سره وتایم چې تو کوم میلیټري اپریشن شروع کړی دی هغه کې دهشتګرد یو دهشتګرد ما ته وښیه لکه مو ته ثابت که د قوم ته ښیښه چې مو اپریشن وکړو دا څه کوم دهشتګرد دا مو څه کوم دی هلاک کړي دي تو صرف یو خبرې د خلکو سترګو کې هغه څه وایي هغه خاورې چولو دپاره څه کوم دی قوم د تباه و برباد کړو د تو غلطو پالیسۍ وجې نه نن تو ته پاتې شته تو د غلطو پالیسۍ افغانستان تو کې انټر شوی دی انډیا در کې انټر شوی دی رو در کې انټر شوی هغه وجه دا دی زه سپیشلی دلته څه کوم کارنیلان دي او بریګیډیر صاحب ته ریکویسټ کوم چې د تو په دلته څه کوم اپریشن دی هغه بالکل ناکام دی او تو څه کوم هدف دی د دهشتګردو هغه بالکل ناکام دی عام ولس ته د زیان رسولی دی او مو اهل سنت والجماعت ټول څه کوم دی انشاءالله په دې مطابق کېږو انشاءالله سبا پر سبا کې به اجلاس راغواړو چې مو یو لوی عمل جوړ کړو که سنټر کورم کې اپریشن باندې شو د ظلم باندې شول اپریشن وکړه د دهشتګردو خلاف یې وکړه چې دهشتګرد خو وي که نه خو مو ته به یې ښایي قوم ته به ښایي چې دا دهشتګرد مو هلاک کړي دي نو انشاءالله مو به له عمل تېروو که نه به مو بیا د احتجاجونه هم کوو د دوی دفترو مخې ته به کینو وجه دی چې د ما قوم عام ولس ته څوک نقصان رسوي که نه انشاءالله تعالی هغه پوښتنه به مو ټول کوو